کوڅو کې یتیمانان یې وجړول. هغه د مالدار بچي سره سیزیني او کور ته ځي د خپلې مور نه یې غواړي. دا مور به څه کوي؟ دا مور به دې بچي له څه جواب ورکوي؟ نن دا حال دی. د اختر شپه شي بچو خپلې کپړې راغستي، د ټیلر نه خپلې کپړې راغستي، را روانې کورونو ته را روانې. هر تن بچي له 2 او 3 جوړې کړي. هغه بچو راغستي. ستا په ګاونډ کې یوه کونډۍ د هغې یتیمانان بچي وي. هغه یتیمانان بچي چې دا جوړې وي هغه کور ته راشي، مور ته وایي زما جوړه کم ده، زما جوړه کم ده. مور ورته وایي ستا جوړه د پلانکي ټیلر سره ده. هغه مور بچی غولي، کله یوه بانه کوي، کله بله بانه کوي، کله بله بانه کوي، چې شپه پخه شي او د مور سره بانې ختمې شي او شپه پخه شي. نو دا مور بچي ته وایي زما کپړې زه به سهار څه اغوندمه. نو چې د مور سره نورې بانې ختمې شي هغه مور په جړا شي وي بچیا ته کپړې مه غواړه، دا نن چې چا کپړې راوړلې د هغې پلاران دي او ستا نرب پلار اغوستی دی بچ. نو دا کونډه به د اختر په شپه څه وایي؟ نو د دې کونډو د ړنه ګیلي وخیږي د اختر په شپه. وایي ربه چې اختر دې راوستو نو ما نه دې خاون ولې اغوستو خدایه؟ دا ستا په ګاونډ کې او دا ستا په کلي کې دا چغې وال شي او تا کپړې راوړي او غوړولې دي او میخ ته دې ورچولي وایي چې د دې اسري ماته نه شي. او په ګاونډ کې دې کونډې ته بچي جاړي، هغه کونډه صادر او کمبل واغوندي او ټوله شپه ورله خوب نه ورځي. او دا ځوانان ګرځي دا پټاخې الوزي، دا پټاخې الوزي، وایي سبا اختر دی او ګرځي په ټیلرانو پسې خپلې کپړې راغستي، سهاره پورې منډې ترړي، وایي اختر دی. او مور په بله کې بچو له کپړې سرې کوي، وایي سبا د بچو اختر دی. او په ګاونډ کې کونډه مخې صادر کې پټ کړی دی، اوښ کې تویي. وایي ربه زه به سر د خپل بچي څنګه رضا کوم؟ دی به زه څنګه رضا کوم؟ زه به دا بچی څنګه رضا کوم؟ دی به څنګه په زړو جامو کې د اختر مانځلی ځي؟ دی به په زړو جامو کې د اختر مانځله څنګه ځي؟ دی به زه څنګه رضا کوم؟ ای مالدارانو اختر دی ته نه وایي. ای د طاقت خاوندانو اختر دی ته نه وایي. اختر دی ته نه وایي چې ته نوې کپړې واغونده او راشه په صف کې ودرېږه او عطر ولګوه او یتیم او فقیر دی په زړو جامو کې د اختر په مانځه کې ولاړي. اختر دا دی چې ته را روانې تا ځان سره یو یتیم دا د نبی علیه صلات وسلام سنت ژوندی که. د اختر په ورځ یو یتیم د ګوتې نه 1900 مانځلی راوله، یو یتیم له انتظام وکړه. دغه یتیم راوله او د ځان سره په صف کې ودروه او په نوو کپړو کې دا یتیم ځان سره ودروه چې نن دته د پلار احساس ونشي. دته په دغه ورځ د پلار احساس کېږي. د اختر په ورځ دی به پلار ګوري، دی به پلار سیکوي، دته به ډېرې کمۍ مخې ته کېږي. او دا دقه د اختر په شپه او د اختر په ورځ د دې خلکو لږ غور پکار دی. لږ راپاس د دې خلکو فکر وکړو چې دی په اختر کې ونه جاړي، دی چېرته فریاد ونه کړي الله ته، د دې په سر باندې لاس کیدو، دی له حوصلې ورکو، دی ځان سره رانږدې کو، وایي زه دې پلار یم، چې دته د پلار احساس ونه شي. په دغې ورځ باندې دته خپل بابا یاد نشي. عثمان رضی الله تعالی عنه مالدار دی ته وایي، مالداران د آخرت وګټو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هری بیبي لی د اختر په ورځ یو د وخ بار سامان راوړو، یو د وخ بار مال دی ته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډوډۍ میلمه کړی، نبی علیه السلام را روانو، نبی علیه السلام قدمونه اغوستل او ده له قدمونه شمارل. چا ورته وی عثمان رضی الله تعالی عنه دې قدمونه شمارل. وی عثمان ولې دې قدمونه شمارل؟ وی ځکه مې شمارل چې زه ډېر خوشحاله وم چې تا زما کور ته څومره قدمونه اغوستي دي، نن به هغومره غلامان د الله په لار کې ازادوم، په یو قدم به یو غلام ازادوم. مال دې ته وایي، مال دې ته وایي. عثمان رضی الله تعالی عنه به وی 3 څیزونه ډېر خوند راکوي: د قرآن تلاوت کول، وګو له ډوډۍ ورکول او بربنډو له کپړې ورکول. دا 3 صفته عثماني صفات دي. مالدارانو د طاقت خاوندانو روجه دی ته وایي چې ته 2 غنټې تلاوت وکې او بیا وځې 1 غنټه د وګو له ډوډۍ ورکې او 1 غنټه بربنډو له کپړې ورکې. کاش نن کوئی یتیم له ورکوي او که غریب له ورکوي نو په لینډ کې به یې ودرولی. خو ته خلقو ته یتیم ښه شرموي، دا خو ته خلقو ته غریب ښه په ګوته کوي چې لینډ درته لګېدلی. کاش چې نن عمر ژوندی وي رضی الله تعالی عنه، چا به فریاد نه و کړی، دا فریاد به اسمان ته نه و ختلی. په لاره روان دی، یو زنانه ولید، غږ یې وکړه ودرېږه عمره ودرېږه. هغه ودرېده. زما بیت المال کې څه برخه شته؟ وی او وی ما ته خپله برخه راکړه د بیت المال نه. هغه برخه یې راوړله، حواله یې کړه ورته. زنانه روانه شوله، غږ یې وکړه، وی ودرېږه. زنانه ودرېدله، ورته وایي زما یو درخواست دی، دا په 22 لاک مربع میل حکومت کې نن دا غریبانان چاله لاړ شي،
دا غریب بخپل پریاد به د غریب اسمان ته نه خیږي د اختر شپه به یو دا پریادونه به اسمان ته خیږي څوک شته نه چې خلق ورته خپل پریاد وکړي څوک شته نه چې څوک یې په سر لاس کړي دي نشته عمر نشته عثمان نشته ابوبکر صدیق رضی الله عنهم عمر رضی الله تعالی عنہ دروله وی یو درخواست مې دی وی څه دی وی هغه دا دی چې بیت المال کې د کم حق هغه مې درکو اسې نه چې میدان محشر لګېدلی او د الله په دربار کې به ګورې په عمر شکایت نه کوي ګورې ښه هلته به شکایت نه کوي ما خپل حق درکو ما خپل حق درکو نن چې وله دی ورکي چېرته تروړه وړه وله ورکي کونډې له بیا ورته وایي زما یو درخواست دی هغه کونډه وایي څه درخواست دی کونډه چېرته په دې تمه ده چې دی به داسې ووایي چې ما حق درکو خو ګورې د الله په دربار کې به شکایت نه کوي ښه کونډه ورته وایي څه درخواست دی وایي یو تصویر وباسم چې فیسبوک لی ورکم الله اکبر یو تصویر وباسم چې خلقو ته پته ولګي بس خلقو له دې ورکړه او خلقو ولیده بس د الله نه اجر مه غواړه خلقو ولیده بس تا خلقو ته اخو د خلقو د پاره دې کوه ور دې کوه خلقو ولیدو بس ودې لیده زه هغې کونډې ته وایم ته ولې تصویر ورکوي ما ته وایي مولي صاحب زه نه ورکوم تصویر خو دی ما له تروړه وړه راکوي او زه کور کې هغه وږي بچي رایاد کړم چې زه به دې بچو له بیا څه پخوم هغه ګورم خپل خاوند راته رایاد شي چې په قبر کې دی وم دا زما د خاوند د عزت سودا کېږي نن نو دا کونډه ورته وایي ای به زه تصویر راله وباسه خو په پټ مخ راله وباسه مخ راله مخ ښکاره کوه او خیر دې تصویر واله نو چې ته یې بې تصویره نه راکوې ته مالدار یې ته به د الله مخې ته ځې تا سره به دا حساب کېږي ښه چې تا په دړی وړو د یوې کونډې د عزت سودا کړې وه سودا ما له د هغې جواب راکړه نن مالدارانو په غریبانانو لبې وکړې دي کلا بلا تکرمون الیتیم الله وایي تاسو عزت ولې نه کوئ عزت یې ولې نه کوئ داسې څوک شته چې شپه پخه شي او د رمضان المبارک میاشت یو اخیره عشرې شپه پخه شوي او دی اوزي د شپې یو ور وټکوي او ورکې ورته دنده سامان کیدی ورته راشي سر کونډه پسې ځان له سامان دنده کی پته نه لګي چا راوړی دی د چا دپاره یې راوړی دی نن داسې خلک پکار دی نن داسې مالداران پکارو عثمان رضی الله تعالی عنه هرې بیبي له یو د وخ بار سامان راوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ولید مالدارانو دا غریبانان ځان سره اختر کې برابر کړي دا غریبانان اختر کې برابر کړي د دوی چولې بلې کوي هرې بیبي له یو د وخ بار سامان راوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ولید چې عثمان رضی الله تعالی عنہ هرې بیبي له یو د وخ بار سامان راوړی مال دی ته وایي مړه مال دی ته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړله وی یا رحمانو سهل الحساب علی عثمان اے رحمان ذاته چې کله قیامت کې ته د خلقو حساب علی او د حساب ټیم راشي خدای یو په یو به خلق درځي یا الله چې کله عثمان نمبر راشي رضی الله تعالی او عثمان ستا مخې له درشي او د حساب ټیم شروع شي نو سهل الحساب علی عثمان یا الله زه سفارش کوم چې د عثمان سره به آسان حساب کوي خدای د سره به حساب کې نرمي